لهب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ العلق کې ما تاسو ویلم بنا وحی چې ورته لا غار حرا کې خو بیا دونیم کاله یا پاوکم درې کاله دا وحی سلسله بند ده. نو دونیم کاله بعد حضور علیہ السلام یو ځل بیا د غار نه روانو د عبادت نه د اعتکاف نه. امام بخاری حدیث روایت کړی اذ نودیت من السماء آسمان نه پیواز شیا محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام چې داسې برو قتل فاذا انا بالملك الذي جاءني بحرا جالس على كرسي بين السماء والارض ویاغه فرشتہ چې دونیم کاله مخکې راته غار کې راغلی و او درې واره زور را کړو پیغمبر علیہ السلام باندې یې تبر راغله کله فرشتې وړل غټ زوري بل جبرئیل امین او سپرسانیک دی صحیح شو. پیغمبر علیہ السلام چې وکړه چې ودا خو بیا ده نو بیا په هیبت راغی بدن خولې شو سره لري ته پیراله او کوړته بیا را منډه کړ خدیجه ته زملولي ما باندې کمبل واچو ساړه بچی ما باندې کمبل واچو ساړه 13 نمبر کو چې واقع شو ناغي ورکه د نوفل ته بوته ځکه چې سړي باندې هیبت راځي نو کوم ته مولا لازم چاته دي مولا لازم چې تعلیم ورته صد روحاني خبره او کې یا دین په اساس باندې دته اطمینان پیدا شي څه پیدا شي اطمینان او د بدن دفاعي قوت را مضبوط شي د بدن دفاعي ذکر ډیر امور مقابله د روحاني قوت باندې کی بدني باندې نه کیږي سایکولوژیکل کی سایکولوژیکل معنا روحاني قوت څوک یوګا کوي غیر لپاره څوک جوګ کوي غیر لپاره څوک کشف کوي صحیح شو نو ورته دا وظیفه وایا نو ورته وای دا وظیفه وایا او کله ولې آیت لیکو او دا ځان سره پرس کې ساته کله ولې وګ باندې شوب کو دا واخله دا کله ولې وګ باندې شوب کو دا نور وګ سره ګډه کا پاک ځای کې دې باندې غسل وکړه چې دې سایکولوژیکلی مطمئن شي سایکولوژیکل مطمئن شي سایکولوژیکلی مطمئن شي بس اشیاء ختم شي خبر ده کله ډیفنس شروع شي بدن څه شروع شي ډیفنس شروع شي ځکه دا الکتریکل سیستم چې دی هغه ګډوډ شي دی نو دا سایکولوژیکلی قوت ولا ورکه الکتریکل سیستم کار شروع کی الکتریکل سیستم د بدن چې هغه کار نو بس یا کار شروع کی نو بس تو په ولې کم شي په بهر نه وځلې بهر نه وځلې صحیح څنګه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې راغی او کمبل په واچوله نو بس جبرئیل امین ورپسې کور ته راورسېد کور ته ورپسې راورسېد ورته یا ایها المدثر قم فانذر تفسیر میں تاسو سورہ مدثر کې بیان کړو او کمبل تاون کې پاسا خلکو له وارننګ ورکا وربک فکبر د خپل خدای عظمت ورته بیان کا وثيابک فطهر وثيابک فطهر یعنی جامه دې پاکه کا مینز عالی اخلاق پیدا کا ځکه تاسو یو انډیویډوال نه تر دنیا او د انسانیت لیډر دی د دنیا او د انسانیت لیډر نو یو انډیویډوال کیپیسټی کې سړي اخلاقیات دی یو د لیډر مقام دی صحیح د لیډر اخلاقیات خو د لیډرای په کار دی څه په کار د لیډر اخلاقیات نور الله تعالی ورته سیابک فطهر عالی اخلاق پیدا کړه ورجز فاجر د ګندګو د براءت اعلان وکړه ولا تمنن تستكثر خلق سره احسانات کوا خلق سره احسان خدای کمپنسیشن ګره مغواړه ایکسپیکټ کوم خلق سره احسان کوو جست فار نثینګ ځکه لیډر چې خلق سره احسان کوي سره پر وکړي چې دیو باندې سبا سره کوي نه جست فار نثینګ ځکه د لیډر د ذمہ داری ده سره الله تعالی پیغمبر ته وی ولا تمنن تستكثر چې خلق سره به کوم احسان او ایکسپیکټیشن مو نه کوي چانه بس توقع نه لري صحیح نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام را پاسه انو چې را پاسه نو راغه کوئی صفات کوئی چاہتا چې په تکلیف مکه کې او امداد به غوتنو کوئی صفات او وخت نه دی یا صباحا یو چې به ولا خلک براغون شو ورته چې سوا خیاله پیغمبر علیہ السلام راغه یا صباحا خلک راغون شو پیغمبر علیہ السلام په سټیټس سره مکه معظمه کې اصحاب الامین ټرست ورتی ان ټروتفل پرسنالټی خلک ورډیر احترام ورکو مقام د لیډر چې د باندې یعنی څه تکلیف راغی چې امداد غواړي نو خلک راجم شو خلک راجم نو پیغمبر علیہ السلام ورته بیان شروع وی ما تاسو چې سلويخ کال تیر کړی سلويخ کال لوی ژوند دی یعنی تاسو زما بچپنم کتلې ورکوټواله تاسو زما لکواله هم کتلې زما ځواني هم کتلې دا د عقل پختګي هم کتلې دا صحیح هل وجدتموني صادقا ام كاذبا د سلويخ کال کې زما متعلق تاسو تجربه مشاهده سره زریشتونه سره هم تدروژنه ایوه دروغ استا په خاطر نه کېږي شي د دروغ استا متعلق د دروغ تصور کو امکان چې سلويخ کال کې چردا تجربه چا شوی نه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته نه کوزوا چې دې لوی غرشاته جبل ابو قبیس بیت الله سره خاطر محل په ولاد اوس یو لوی کیسه جوړ کړی په پاسه کتلم اجي غني بیت الله سره خاطر لوی کیسه دې ته جبل ابو قبیس وې کوزوا چې دې ابو قبیس د شانه
لري ابو قبیس غره شانه تاسو باندې یو دشمن حمله کوونکی دی نو زما تصدیق به وکړي او باندې چې حالانکه تاسو دشمن لیدل نه دی خو زه خبر درکوم نه ورته یقینا بس تاسو تصدیق کوئ ځکه ته چې دروغ وای نه دروغ وایي ته چې کومه خبره کې ارشتیا وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ښا شیطان انتظار کې ولاړ دی پتا زبانه اٹیک کوي نو ما تاسو دعوت راوړل قولوا لا اله الا الله دا کلمه وایي لا اله الا الله زمونږ حاکم سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ مالک سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ معبود سوای د الله نه بل څوک نشته زمونږ مشکل کشا او کارساز سوای د الله نه بل څوک نشته اوس بظاهر خو دې خبره کې څه کنزل منزل سسپیری بدی خبره چاته ستا خبره خو چونکه خو عربو خو دل په دې کلمې معنا سره چې لا اله الا الله ارسل فی کل به سنف پر سټیټس بنفي کې تدی بد الا الله مقام ته ورته د لا اله په خوب دو په الا الله را پاسي صحیح شو لومبه به ارث یعنی د ایمان شروع کی دا نفي نه کیږي پس نه کی نفي نه ځان نفي کا خپل حیثیت نفي کا خپل سټیټس نفي کا خپل دولت نفي کا خپل هر څه نفي کا تدی به الله طرف روان شي خبر ده کړه اوس یو سره چې سټیټس مالکی هغه سټیټس قربانوي چې نه زایس نه وای اثر قربانوي شي قطن چې قربانوي ټول لنبه خو تر پاسه د ابو لهب سقط رہیو چې د پیغمبر اسلام په پیدا کېدو باندې شری تقسیم کړي وا او ټول مکی والو له دعوت ورکړو او شان اعلان کړو چې زما وارو شوی دی ټول خو مړو عبد الله د پیغمبر اسلام لا نو دی ابو لهب ټول خوشالي کړي او پلار والا خوشالي اور عربن نو یو کان راوړت او داسې په ورشته تبل لکاله هاذا جماعتنا خدای دې هلاک کا تاسو دې پر را جمع کړي چې موږ د پلان نکد دین نه ګړبړ کې ورته راته چې کومه کلمه وای کدا دې بلال وای چا وای بلال غلام دې وکدا دې بلال وای نو دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو بیا څه بلال به مسلمانی تبو مسلمانې دواړو په یو صف کې خدای ما سره سټیټس برابرۍ بالکل برابر صحیح دا خو د اسلام تقاضا ده چې دغه حبشي غلام د مکې سردار ابو لهب دا بدواره په یو ځای یو صف کې ولاړ اخفي زدات دین قبلو او وی قسم دې تر مرګ پورې بستا مقابله سبق پیغمبر اسلام ډیر ضعیف شو چې خدای حالانکه د قبایل روایت دی د قبایل روایت موږ تاسو قبایل خلک صحیح موږ د قبایل روایت په پیش نظر د خپل قبيله ملاتړ کو په ناروا باندې کني کو صحیح پروا کوئی پکار دے پنا روا باندې مونږ کو کړه کړه بلکې عموما کو نو بنو هاشم اگر چې پیغمبر اسلام باندې ایمان نه راړو او چونکی قبيله وا نو هغه ورسره مرګتیا کوله ابو طالب ایمان نه راوړي ورسره ټیک ولاړو کنه درته عباس تر دې د ایمان نه راوړي ایمان خو دې روز تر راوړي صحیح پیغمبر اسلام سره بار دی ولاړو پیغمبر اسلام سره هر ځای ورسره قبيله خبره وا ها د عزیز الله خبره وا د رښتې خبره وا څه خبره عزیز ګلوه او ابو لهب هغه دغه ټریډیشن مخالفت وکړه هغه ټریډیشن مخالفت وکړه قبایلی روایت په عمل صحیح پیغمبر اسلام ډیر ظاهر شو نن الله تعالی ورته تسلی ورکړه الله ولا تسلی ورکړه تبت یدا ابي لهب وتب تبت یدا ادا طول خان کور چو ابو لهب دغه ام جمیل ام جمیل هغه داسې عجیب منحوسه غونه خزه وا چې هغه به کور کې صورت ګن پیدا کړه پیغمبر اسلام او داغه د کور دیوالو مسکی ته خدا تر دې دار واره ده صحیح نه یو باغ پیغمبر اسلام کړه راوړو کله به پیغمبر اسلام د پاس راوړو ير ناکاره خزه کله به دا زوزان ناله کا زوزان وای اغزي دا به پیغمبر اسلام لار کې وروړو صحیح ارده دو زامنو د ابو لهب دو زامن د ابو لهب ناغه سره د پیغمبر اسلام لونه په نکاح باندې حضور اسلام ورونه ها هغه سره په نکاح حضرت رقیہ او حضرت ام کلثوم کله تر زمانه نو سره په نکاح ناغه کې یو راغه پیغمبر اسلام داسې غریوان نه ونیسه او زمي راغه حضور اسلام داسې غریوان نه ونیسه داس زور ورک پیغمبر اسلام بس پلینا بدعا وته الله مسلط علیه قلبا من کلابک خدای د خپل سپونه اوس په دیوانه مسلط کی خپل سپونه اوس په د باندې مسلط کې ما بدلته والی نو د شام تجارت باندې قافله کې روانو قافله والوي د غرمه مونږه آرام کو په یو مونږ ته جون وایو نو ونه د درختو مجموعه او یخه وبي ورسره قافله چې ځل تک آرام کو نه مونږه الته آرام کو د ورځ رانا او یو زمره راغی چرته نه
زمره خلک بونول شروع کړ نو ټول پراتو خلک بونول شروع کړ بس دا ابو لهب زوی خو تراغه او دې بوی کړ دې بوی کړ نو خلک یې اوچت کړ او دس کرے ونه خلاص کړ او بس بیا حضرت جبريل امین رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته تاسو بد دعا کړې و چې صلیت علیک کلبا من کلابک خدای ورته داسې عمل وکړ تبت یدا ابي لهب وتب تبت یدا ابي لهب هلاک شي دوار لاس دا بولا وتب هلاک شي دې خدای دې لاس تبا کی چې په کوم لاس وي تابانه کان ګلاب وتب ادې په خپل هلاک شي ما اغنا غنو ماله وما کسب دفن کړې شو د دنا غضب د الله مال د وما کسب او نعمل د نعمل وان الولد من کسب الرجل ابن عباس وای چې دا اولادم د سړي عمل دی نم سړي کله کسب د سړي مهنت کړي کبي اولاد پیدا شي صحیح سړي ته مهنت کړي نو تبي اولاد پیدا شي نو د ما کسب هغه ترجمه کوي چې نه مال په کار راغی نه اولاد په کار راغی د خدای د عذاب په وخت کې مال د څه په کول شي اولاد در سره سمل کړي کول شي سیصلا نارن ذات لهب زرد چې دې بداخليږي نارن اوتا ذات لهب چې شغلتن اور وي وامراته او خضرته حمالة الحطب هغه خدا چې د اغزو راوړل کې ده حمالة الحطب معنا اغزي راوړل کې حطب اصل کې خاشاک ته وایي چې بلیږي خدا اغزي بلیږي نو دې به اغزي راوړل د پیغمبر اسلام لار کې ورغورځو فی جیدها حبل من مسد پا گردن دے کے پسڑ دے کے حبل رسیدہ من مسد دا خرماو دا ونی دا پٹ یا دا خرماو دا پانو رسای نو دی دا خشاک چی راوڑا یا دا لرگی بے راوڑا یا دا اغزی بے راوڑا نو آغا یو رسای بانے بے ترلیو پلار را روانا وا آغا رسای والا یو حلقے جوڑا کرو آغا دی مرائی دا پریو تا پانسی شو دے ځکه الله تعالی ویل چې فی جیدها حبل من مسد دې په ګردن کې هم دا خپل رسای پرې د دې سره مرداري